बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو ورغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو محمد زاده آگرا شهید قاتلان گرفتار شوی د قاتلان سوق دی او محمد زاده آگرا سره دښمن و وردای په سب واجب باندې قتل کول او هغه خپل بیان کې پولیس ته سس انکشافات کړي دي دوستانو د باره کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکو او تاسو ټول اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاشي دوستانو محمد زاده آگرا چې یو ډیر زیات بېباک او نیک او دلیر صحافي او هغه مرګ ډیر زیات خلک غمزده کړي او ډیر پورا پاکستان هغه په یاد کې غمزده شوی او هغه په مرګ باندې اوشکی توي کړي وي دوستانو هغه قاتل نن گرفتار شو دا قاتل خپل بیان کې ډیر زیات انکشافات کړي خو دوستانو محمد زاده آگرا آخر چا سره دښمنی و محمد زاده آگرا ذاتی طور باندې چا سره اس دښمنی و ډیر زیات نفیس کاسو محمد زاده آگرا نن پر چا سره وچات आवाज باندې خبره نوا کړي خو منشیاتو خلاف دغه یو مهم شروع کړي او دا هغه نر کاسو چې دغه دومره دمکیو نه باوجود هم دا خپل میشن نورستو نشلو هغه الزام دا چې هغه شهید کړو دوستانو خپل کور مخې ته ایشته او په موقع باندې شهادت نصیب شوی دوستانو محمد زاده آگرا غوندې زمن چې دی کوم بچی دی دوی خپل قوم باندې زړه خوګولو هغه نه بعد مفتی سردار علي حقانی شهید صاحب چې هغه ها دی یو میشن دی پره چې منشیاتو خلاف چې هغه ته ډیره زیاتې دمکې ملا شوی محمد زاده آگرا ته ډیره دمکې ملا شوی هغه نه بعد محمد زاده آگرا مور یو بیان هم ورکړیو چې صرف محمد زاده آگرا مزوی نه دی دا ټول پاکستان بچی چې دی دا ما بچی دی زه دا غواړم چې کوم میشن چې محمد زاده آگرا شروع کړو چې هغه سر ته ورسي چې د کوم بچی چې دی هغه چې به اثر نشي هغه چې دا منشیاتو خلاف چې کوم مهمو هغه تاسو حصہ جوړ شي دوستانو د منشیات ولو چې هغه دا کاسر لګلیو دا ویل چې ما محمد زاده آگرا سره ذاتی دښمنی نه و خو ما ته په دغه په سار باندې پیسې ملا شي ما زکه دا اشتیو او د آیس خرڅول ولا چې کوم کسان دي او دا چې منشیات خرڅي دوی ما سره رابطه کړی و ما دا وشتل ما دغه خپل ذاتی تور باندې سلین دین نو اس مسله هم نه و او ما ته دغه په سار باندې پیسې ملا شوی دوستانو نن سبا چې څوک د معاشره د خیر خېګړې خبره کوي هغه حالت دغه سوي چې هغه بداسه تور باندې شهید کړل شي ټول کوم ورپسې خپاوي دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام